بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروګرام د یتیم او سره اعظم تاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا او ملګرو د قصه سره د اخلاص ویلپیر دفتر نه نیغ پنیغه یو زمونږ سره زمونږ د توتکان شګي هغه خورنا سره کم د یتیم او پروګرام چې تاسو کته شي په سکرین باندې تاسو ښکاری هغه بچیان کم چې د سکولونو مسلې وي، د هغوی د کپړو مسله وه، د هغوی د پیزارو مسله وه، د هغې خور وینا دا وه چې یو حده پورې به مې ګېډې راکوزو د غره نه. د دې بچیانو مې د اختر د شو قدر خیال ساتلی دی، خو اوس هغه د غره چې کم لرګي دي کم ګېډې دي هغه هم د سرکار د طرفه بین لګېدلی دی، بند دي په موږ باندې. هغه بچیانو ژوند ډېر زیات د سختو سره و. الحمدلله د اخلاص کم د یتیم اواز پروګرام چې وشو په هغې کې څه د پاسه 8 لکه روپۍ د خور ته میلاو شوې. په هغې کې دوی ته مونږ یو سوزکی ورکړی و. هغه سوزکی اوس چلیږي الحمدلله. دوی ته ښه مزدوري کوي، 3000 3500 2500 روپۍ هفته ورته راوړي. د هغې خور هغه ژوند هم ډېر زیات د خوشحالو سر دی. د هغې بچیان یو د سکول د هغوی چې کم د یونیفارم وغیرې کمې مسلې وې، کم د چي روټۍ مسله وه، هغه هر سم الله تعالی پوره کړي دي. خو کمې پیسې چې د دوی زنګ سره په پروګرام کې پاتې وې 2,91,497 روپۍ په هغې باندې مونږ تاسو ته ویلي وو په هغې موقع باندې چې دې خور ته به ځمکه اخلو. په هغې باندې وله مونږ داسې سوچ وکړو زموږ دا خور په پردي کور کې ناسته را زموږ سره افضل مشال صاحب هم دی. نو مشال صاحب ته ما وویل چې داسې وکړه چې دا کمې پیسې چې دي دا زموږ د دې بچیانو سرمایه ده چې دا پیسې بې ځایه لاړې نه شي، دوی داسې ونه خوري چې سبا دوی بیا چاته محتاج وي. په دې پیسو باندې به انشاءالله تعالی مونږ په دې علاقه کې دې خور له یو ښایسته غونته ځګۍ ګورو د 2-3 کمرو چې هغه پې ورته والو چې دوی بې خپل د کور خاوند شي، د خپل کور مالک شي، د خپل ځګي مالکان شي دا بچیان. او کم د غره په سر کې چې په پردي کور کې ژوند کوي، هغه کور چې په هغې دیوالونه نه وو، په هغې دروازې نه وې، امن یې نه و، د هغې ځګې نه به دا خور انشاءالله داسې کوو چې دا په خپل کور کې د خپل چت د لاندې ژوند کوي. په هغې پیسو باندې مونږ دوی ته 1714 فوټ یعنې 1714 فوټ ځګۍ اخیستی دی. د ځمکې مالک هم زما په څنګ کې تاسو کتی شئ ناست دی. زمونږ سره د دې خورۍ هغه رور هم راغلی دی کم چې د دې ځمکې پسې وګرځېدو منډه تړلی ول وکړو. الحمدلله ډېر ښایسته ځګۍ ورته اخیستی دی. هغه رور یې زموږ سره ناست دی، هغوی نه به هم یو څو تپوسونه کوو، دا خورۍ نه به هم کوو. نو کم 2,91,497 روپۍ چې په هغې باندې مونږ دوی ته 1714 فوټ ځګۍ اخیستی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روکم پروګرام چې نشر شوی د یتیم اواز ستاسو دا خور د 8 بچیانو سره کونډه وه، د دوی څوک د ګټې وټې نه و، ژوند یې ډېر زیات د سختو سره و. هغه کور کم حالات چې و نو هغه داسې و چې ژوند ډېر زیات د سختۍ سره و. کم پروګرام چې نشر شوی هغې باره کې به څه وینا کوئ؟ کم سوزکی چې مو ته اخیستی دی هغه څه آمدن کوي، په هغې باندې دوی څومره لاس آزاد دی، څونه پې د ژوند هغه ضروریات الله تعالی پوره کړي دي، او دا کومه ځمکه چې مو ته واخیسته نو دې باره کې به تاسو لیدونکو ته څه وایي؟ موږ خو د اخلاص تنظیم والا شکریه ادا کوو چې زمونږ د داسې خویندو میندو د یتیمانانو اواز پورته کوي او د هغوی مرسته ملګرتیا کوي. او الله پاک دې د دغه اواز پورته کولو او د دغه خلکو اخلاص تنظیم والا سره چې کم خلک مدد کوي، الله پاک دې د دې اخره دنیا ښایسته کړي. زمونږ خورکۍ چې کوم وه دا د 6 بچو سره په دغه ځکي کې اوسېدله، په پردي کنډر کې وه، او موږ به ورسره خپل تعاون ډېر کولو، خو د یو کوره بل کور نه آبادېږي. نو بلکې دا اخلاص والا تنظیم والا ته پته ولګېدله، هغوی راله په دې موقع باندې د دې حالات یې وکتل، د دوی په دې حالاتو باندې ډېر زیات خفه شو او پریشانه شو. د دوی آواز یې پورته کو او مسافر رونو د دوی سره ډېر غټ امداد وکړو. هغه امداد کې چې کم دی نو دوی له یو سوزکی واخیستلو، هغه سوزکی چې کم دی نو هغه اوس په دې موقع باندې چلیږي او 2,500 روپۍ هفته دې ته میلاویږي. او باقي چې کمې پیسې 2,91,497 روپو کم ځای چې وشو 1700 فوټو نو هغه ځمن دی به وله انشاءالله موږ اوس کوشش کوو او چې دعاګانې به کوو چې یاره په دغه ځای دوی له خدای پاک آباد کړي او د خپل ځکي خاوند شي. او انشاءالله د کم ورونو چې د دوی سره کم تعاون کړی دی نو الله پاک دې د دې بدلې په اخر او په دنیا باندې ورکړي. ډېره مهرباني. خورۍ کم سوزکی چې چلیږي هغې د مزدورۍ نه څونه مطمئن یې، دا کم ځګۍ چې م درته واخیستو، کمو مسافرو چې له پیسې را لېږلي وې ستاسو ورونو، هغه خلک به تر کم حده پورې دعاګانو کې یاد ساتئ او یاد هم دي که هېر شوي دي درنه؟ یاد دي، دواګانې ورته کوو، ډېرې زیاتې دواګانې ورته کوو. مونږ ته یاد دي په دوا کې. بس الله دې وزونه ورکړي، مونږ له ځای واخیستو سوزکی راله راکړو، الله دې کامیاب کړي. ډېرې دواګانې ورته کوو، الله دې وزونه ورکړي، الله دې خوشحاله کړي. مسافر دی الله پاک دې اخر دنیا ښایسته کړي، خدای دې د اړه جتونه سر کړي، خدای پاک دې کامیاب کړي. موږ به ټول په دوا کې یادوو، زما بچي په دوا کې ډېر زیات یادوي. سوزکی خو مزدوري کوي که نه، د کور چې کوم ضرورت یا پې پوره کېږي؟
او سوځکه مزدوري کوي مونږ ضرورت په پوره کیږي مونږ ته هیڅ تکلیف نشته خبرګرو دا پروګرام د یتیم مواز د توتکان شګي او الحمدلله هغه کمې پیسې چې ولګېدې نو کم مسافر چې خپل فرض پوره کړي او اخلاص ادارې ته پیسې راولېږي نو د هغې نه بعد بیا زموږ د اخلاص ته ادارې کم خادمان چې پاکستان کې د هغوی فرض داسې شروع شي چې هغه پیسې په داسې ځای کې ولګي چې د هغې سر ورک نه شي بلکې یو صدقه جاریه په طور زموږ او ستاسو په یو داسې ځای کې به کار شي چې سبا انسان وي یا نه وي ساګانې خو هسې هم نیمګړي دي هیڅ چا سره وفا نه کوي خو یو داسې عمل وي چې هغه د انسان په هغې لویه ورځ په کار راشي او الله تعالی دې وکړي چې د اخلاص په لار کم مسافر کم دلته په دفتر کې دي کم په وطن کې دي کم ملګري ستړي کوي نو الله تعالی دې د دوی دا ستړي هم په هغې لویه ورځ په کار راولي چې زموږ او ستاسو دا عمل الله تعالی د نجات ذریعه وګرځوي زموږ سره اوسئ د اخلاص سره اوسئ ملګرو دا پیسې موږ په هغه ورځ د خور ته نقدې هم ورکولی شوې خو مقصد زموږ دا و که موږ ته پکې ستړي زیاته وي نو وي دي خو چې د پیسو سر ورک نه شي زموږ سره اوسئ د اخلاص سره اوسئ اخلاص ته دردېدلو آواز دی او د اخلاص ټول ټیم له ورکوي اجازت د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ